تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا نبی صلی الله علیه وسلم دغه مخکینو سرایونا پس هم یو دو اهم واقعات راغلیو. نبی صلی الله علیه وسلم عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه دا یو جلیل قدر صحابی دی. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولګو خیبر ته. خیبر یو خاص علاقه ده مدینه منورې نه داسې یو سل او یا کیلومتره فاصله باندې ده یا 15 او یا او دې کې یهودیان پاتې کېدل. د یهودو علاقه وه، د یهودو د پاتې کېدلو ځای و. نبی علیہ السلام دلته مخکې هم د یهودیانو په دې خیبر کې مشر و. هغه د مسلمانانو خلاف سازش کولو. نبی علیہ السلام پسې صحابه لېږلي مړ کړی په خپل کور کې. د هغه په ځای باندې یو بل کس مشر شولو او چې د هغه نوم چې دی اویس یا اویس داسې نوم یې و. نبی صلی الله علیه وسلم ولېږلو د عبدالله ابن رواحه دوه کسان یې ورسره نور ورکړل چې لاړ شه او د خیبر هسې معلومات راوړه چې اطلاع داره چې د خیبر دا مشر د یهودیانو او د خیبر خلک منصوبه جوړی او وایي ځان سره به بنو غطفان هم شامل کو او په مدینه به حمله اور شو. د مدینې په خلکو به حمله وکړو. نو لاړ شو معلومات راوړه چې څه صورتحال دی. عبدالله ابن رواحه راغی او دا رمضان میاشت وه. خیبر ته راغی او معلومات یې چې حاصل کړل واپس راغی او نبی علیہ السلام ته ویل رسول الله اصطلاح ټیک ده، دوی څه منصوبه لرئ. اختر چې کله تیر شو وړوکی اختر او د شوال میاشت شروع شوله نو نبی علیہ السلام عبدالله ابن رواحه ته 10 مجاهدین ورکړل. 10 مجاهدین او عبدالله ابن رواحه ورته مشر کړو. ولاړ شئ د یهودیانو د مشر سره ملاقات ورکړئ او دعوت هم ورته ورکړئ. عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه لاړلو خیبر ته او د دې یهودي مشر سره ملاقات وکړو. ویل مو نبی صلی الله علیه وسلم را لېږلی او تاسې د یهودیانو مشر یې نو موږ دعوت درکو مسلمان شه، کلمه ووایه. او د دې خیبر د هر ټولو مشري ستا شو، موږ تا ته څه نه وایو. یو مسلمان به دې خواله نه راځي ځکه دا یهودیان د دې مشري ډېر زیات وږي خلک مشري به ډېره خوښوله. نبی علیه الصلوۃ والسلام دې صحابي ورته وویل ویل ته به د دې علاقې مشر شي خو مسلمان شه، کلمه ووایه. بس چې دا لالچ یې وله کله ورکړلو ویل بس ټیک ده. دوی را روان شولو مدینې منورې ته راتلل چې نبی علیه السلام سره ملاقات وشي او معاهده وشي، لیکل وکړو. خو د دې نه مخکې چې دوی کله لاړل نو عبدالله ابن رواحه یهودیان ټول موږ له پناه راکوي. هغه ویل موږ تاسو له پناه درکوو خو تاسو موږ له د خپل ځان نه پناه راکوئ. هسې نه مخکې هم داسې چل شوی و مسلمانان راغلي زموږ مشر یې وژلی و، تاسو هسې نه موږ مړه نه کوئ. عبدالله ابن رواحه ورته ویلي تاسو ته زموږ نه امن دی، تاسو نه موږ ته امن دی. موږ ته یې وویل ته به څه نه وایو. بهر څه ورځې پاتې شولو بیا 10 کسان هغه کړل او 10 کسان د مسلمانانو شولو. را روان شو او 10 سورلۍ وي. یو کس د بل سره په سورلۍ باندې کېناستلو. یو 6 کیلومتره چې کله د خیبر نه بهر شولو دا سړی پښیمانه شو دا یهودي مشر په دې خپله مسلمانۍ باندې. دا خو مې غلط وکړل. او چې کوم صحابي ورسره ناست دی هغه نه توره واخیستې ته راکړه لږه او هغه باندې کوشش وکړو د ګزار. هغه ورته لکه ته څه کوې، ته خو به ما باندې ګزار کوې. دی ویل بس پوه نه شومه. بیا چې دا مزل لږ جاري و ده بیا حمله کوله هغه بس بیا ونیولو او د دې اس نه ورته کوش ولو او توره یې ترې واخیستله او په دې خپو باندې ووهلو دا خپې ورته کټ کړلې
او نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ډېر بهادر خلک وو. دی عبدالله ابن رواحه ته وویل دا خو زما سره دا کار وکړلو، ویل دا خو غدار دی. او بس په دغه ځای کې جنګ ونښتلو، دغه یهودي مشر یې مردار کړلو او دغه 30 کسه یهودیان ټول مردار کړل او یو صحابي پکې هم زخمي نه شولو. ټول صحابه کرام د نبي صلی الله علیه وسلم خواله رالل، وی د الله رسوله دوی خو زموږ سره دا چل وکړو په لاره کې ټوله مړه کړي دي، نبي علیه السلام خام کړي دي. او دا د یهودیانو د پخوا نه هغه ورځونه راواله تر ننه پورې د یهودیانو کې څوک داسې نه مسلمانېږي. تاسو به چېرته نه یې اورېدلي یهودي مسلمان شو. یهودي ډېر کلک خراب خلک دی او د مسلمان او د اسلام ډېر مخالف خلک دی. ننه پورې اسلام طرف ته چېرته په لکونو کې به چېرته یو یهودي ډېر کم مسلمانېږي به. د نبی علیه اسلام په زمانه کې ډېر کم یهودیان مسلمانان شوي. دا عیسایان د هغوی نه به لږ ښه دي، په دوی کې څه نه څه خلک مسلمانېږي. بهرحال یو زموږ د پاکستان عیسایان دي، دا چې دلته څوک مسلمانېږي دا پیسو دپاره اکثر کوي. جومات ته خلک عیسای راځي بس مسلمان شویم او پیسې را سره نشته. موږ مسلمانان خو ډېر جذباتیان چې استاد یې ورته کلمو وایي، خلک به پیسې راوروي، که پیسې وله خلک غونډې کړي بس بې پته هم نه لګي چې مسلمان و که نه و. نو زه خلکو ته وایم چې هلکه زه ورته کلمه وایم مسلمان وایم، خو څوک به له 1 روپۍ نه ورکوئ. او دا به ډایرک تبلیغي مرکز ته بوځئ چې هغوی په چیله باندې لېږي که په کال باندې لېږي چې مونځونه ورته زده کړي. دلته به له څوک غرایب ولم زه ورکم خیر دی، خو دلته به څوک پیسې نه راغونډوئ. دا خبره ده وکړم که نه به یو سړی هم کلمه نه وایي. نو تاسو ته هم دا دوکهباز بوکهباز خلک ورکې شته دی. موږ جذباتیان یو کله ناکله بس په دې خبرو نه پوهېږو. جذبات زموږ ښه خبره ده دین متعلق، خو داسې طریقه به نه کړي زموږ د ښو جذباتو نه خلک غلطه فایده پورته کوي. دا د نبی علیه السلام د صحابو یو میشن دا و. بل د 6 کسان راغلي وو د یمن د خوا نه، او دا د یو غټې قبیلې خلک وو. نبی علیه السلام خواته رالل مدینې ته، ویل مونږ مسلمانېږو. نبی علیه السلام دا خو ډېره ښه خبره ده، بس خلک مسلمانان شو. دا 6 کسه یو 15 کسه مسلمانان شولو. د مسلمانۍ نه پس داسې وشوله چې نبی علیه السلام دې ته په مدینه منوره کې د پاتې کېدلو دغه ورکړو، یا به دلته پاتې کېږي. فلحال پاتې کېدل په مدینه منوره کې. د مدینې تبې ډېرې مشهورې تبې دي. په مدینه کې به خلک ډېر زیات ناجوړه کېدل. اگر چې نبی علیه السلام بیا دعا وکړله، د هغې د دعا په نتیجه کې د مدینې هغه وباګانې ختمې شولې. او په مدینه کې به د حاجیانو باندې دا امتحان راځي. دا پخوا نه دا خبره ده چې څوک لاړ شي خېټه خرابوي یا پې تبې راځي، زکام مرۍ خرابې شي. دا د مدینې ابو هوا مسله. نبی علیه السلام دغه دعا سره پکې حالات ښه شوي دي. دا صحابه دا چې کوم دا کسان مسلمانان 6 کسانو دوی ناجوړه شو، خېټې خرابې شولې. دوی نبی علیه السلام ته ویل رسول د مدینې نه بهر وتل غواړو. نبی علیه السلام خو ډېر پوهه او محبت کوونکی پیغمبر و. نبی علیه السلام ورته وویلو ویل د مدینې نه چې بهر ځئ، د مدینې نه بهر زما اوښان دي هلته، معنه د بیت المال. نبی علیه السلام نه چې کله خلکو زکات راوړلو، زکات خو په نبی علیه السلام زکات، صدقات، خیرات، دا ټولې شکرانې مکرانې دا په نبی علیه السلام بندې وي. په اهل بیت و په اهل رسول باندې دا هر څه بند و. نه به خیرات خورئ، نه به زکات خورئ، نه به شکرانې خورئ، هېڅ خپله به خورئ او د حرامو نه او د هر څه به نه دا بچ. دا پاک خلکو د امت قیادت یې کولو. نو نبی علیه السلام له چې دا زکاتونه مکاتونه راتلل اوښانو په شکل کې، د آسونو په شکل کې، دا به بیت المال حکومت په حصه کې به شامل کې، اسلامي حکومت ولته مدینه کې. او دا چې کوم خوراکي مواد و دوی په غریبانو تقسیمول. هغه اوښان ډېر زیات اوښانو د بیت المال اوښانو د مسلمانانو د جهاد دپاره یې ساتلي وو. په جهاد کې زکات خرج کول ډېر اهم مصرف دی. په جهادي کارونو کې او په جهاد کې زکات خرج کول ډېر اهم مصرف دی. نو دا د جهاد اوښانو یو لوی علاقه راګیره کړې وه،
او الله تعالی په دې اوښانو کې د ځینو بیمارو علاج الله پاک ګرځولی دی د هغوی په پیو کې چې هغه پی استعمالوي ډېرو بیمارو علاج دی په هغې د دې اوښانو خپل پاتې کېدل په یو علاقه کې دا په خپله د یو باعث برکت وي د اوښانو کې الله د دې اوښانو په ذریعه باندې په ځینو علاقو کې داسې ښه غوندې حالات وي دا الله پاک دا هر څه کوي خو دې اوښانو کې الله څه خصوصیتونه ښودلي دي زموږ په دې وطن کې دا شی نشته دی په عربو کې اوښ ډېر زیات دی چې ته ګرځې په دې عربو کې داسې لوی په صحراګانو کې به ډېر شی اوښان به ولاړ وي بچي به ورسره عربي ساتي نوکران یې ولنیولي وي نبی علیه السلام ورته ویل لاړ شئ او د هغې اوښانو امتیاز یې مسکئ او د هغې اوښانو پی یې مسکئ جوړ به شئ او د هغې اوښانو یو 4-5 کسان خادمانو غلامانو د هغه اوښانو خدمت پې کړو به به یې ورکولې ګیاګانې وو د هغې سرول او د هغې دیکبال کول یو صحابي ورته غلام ورته مشر کړی و دا 4-5 کسان یا 6 کسان چې هلته لاړل هلته هغوی نبی علیه السلام ورته ویلو چې د دوی به خیال ساتئ هغوی د پیغمبر اسلام میلمانه دي بهر نه راغلي دي مسلمانان دي هغوی به بیا د اوښانو د هغه پیس کل به او د اوښانو به چې کله امتیاز یې کولې هغې ته به یې لوښی نیولو هغه به یې پیس کل به نو دا خلک ډېر تکړه شول داسې پهلوانان شو او دا خبره به تاسو ډېره عجیبه ښکارېږي چې دا د پی خو د پاک دي که نه د چې امتیاز یې پرې ولې څکلی بهرحال دا خبره د اختلافي ده چې یاره د کم شي چې غوښه خوړلی کېږي د هغې بول څنګه دي د ځینې روایتونو نه معلومېږي دا چې پاک دی نبی علیه السلام حدیث ته دې کسانو ته ویلي دي لاړ شئ د هغې بول او د هغې پی څکئ و زموږ په دې معاشره کې دا شی نشته نو موږ ته رواج یې نشته دی موږ ته ډېره بدې ښکارېږي دا خبره خو به طور علاج د دې مطلب دا نه که د غوا د بیزې د میخې د اوښ د اس هم حلال دی مکروه دی د جهاد حصلیحه ده نو امام صاحب وایي چېرې تاسو دا داسې د غواګانو بیزو غوندې مال اړوئ بیا به جهادي هتیار ختم شي خو اس خو زموږ په معاشره کې داسې حرام دی لکه د خر په شان دی حالانکې دا حرام نه دی ځینې مسلې اورئ نو عجیبه عجیبه خبرې پکې راځي نو د بولو نبی علیه السلام هغه ته ویلو نو علاج دا یوه بیا بله مسله ده چې څوک ناجوړه شي او د هغې دپاره علاج په حلال شي په کار دی که په حرام نو مسله دا ده چې څوک ناجوړه شي الله نبي وایي وایي د هرې بیمارۍ دپاره الله پاک علاج رالی کړی دی لکل داء دواء د هرې بیمارۍ علاج شته دی او په حلالو کې دی نو په شرابو باندې سړی ځوان نه جوړوي د هرې بیمارۍ علاج شته نو حرام دی نه استعمالوي ځینې خلک وایي چې نه د کله ډاکټر او د یو طبیب علم دا ووایي چې پلانکی بیماري په دې حرامو ښه کېږي نو استعمالولی شي به طور ضرورت لکه چا چې رایه ده چې بول پلیت دي نو هغه وایي هغه دا مسله ده او چې د چا رایه دا ده چې د نبی علیه السلام د خبر نه اندازه دا معلومیږي چې نه بول پاک دي د اوښانو د غواګانو د بیزو ځکه د نبی علیه السلام متعلق په یو بل روایت کې راځي چې نبی علیه السلام په هغې غوجله کې مونځ کولو د ورځې چې په کومه غوجله کې به د شپې ګډې بیزې اوښان ولاړو په ګنده شوی ځای به و نو چې په هغې غوجله کې مونځ کول دي مطلب دا چې دغه ځای به هغې کې به هغوی امتیازې کړې وې خو د هغې نه معلومېږي چې دا پلیتوالی نه کوي بهرحال زموږ مسلک دا دی چې دا پلیتې دي او باقي باندې نور دلایل دي خو اسی زمیندارو خلکو ته ویمه دا خبره کولي دا پکې سهولت دی که مونږ غوا ساتو خان ساتو بیزې ساتو څاروي ساتو امتیاز یې وکړو زموږ کپړې پلیتې شولې دارې راته وشولې د مانځه ټایم دی یاره جامې مې پلیتې دي دا مونځ نه کوو ولې یاره دا غوا مې امتیاز راته دارې کړي وکړه مونځ کوه دا داسې پلیتې نه دي څنګه چې د انسان امتیازي پلیتې څنګه چې د خر امتیازي پلیتې نو که داسې دارې مارې چاته شوي خیر دی مونځ به نه پرېږدو یاره زما د کپړه لکه مونځ ولې نه کوې یاره دا د غوا دا امتیازي کړي وي هغه دارې ورته شوي خیر دی مونځ وکړه د بېلمازۍ نه ښه خبره ده چې مونځ وکړي نو داسې به ځان د مونږ خلکو د مانځه نه ځان خلاصوي دا کپړې مې چې ښه غوندې نه دي
داسې ماشومان قلارول چې امتیاز یې راباندې کړي دي که ماشوم هم د قلاره و د غږ کې ماشوم یې پی خوري که نه هغه هم در باندې امتیاز یې کړي بپې د پاسه ورغړوه بس پاک دی دا زموږ په دې فقه کې دي خو فقه خو چا نه ده ویلې که نه حدیث ته لا نه دي رسېدلي قرآن شریف ته نه دي رسېدلي دي خلکو ناپوهتیا ده په معاشره کې بهرحال نبي علیه صلات وسلام هغه غلامانو د اوښانو چې کوم خادمانو هغه دا میلمانه ډېر پی پې وڅکله او امتیاز یې پې څکلی او بس سړي ټیک ټاک شو تبې ختمې شوې خېټې ټیک شولې نو داسې و چې اوس یې د خلکو ته نیت خراب شو چې دا کم د دوی خدمت کړی و که نه ډېر ناشکره و میخونه یې په اور کې سره کړل او دا خلک یې راونیول او په دې سترګو کې وله ګرم ګرم سیخانه میخونه ورکړل او دا خلک چې دی د پیغمبر علیه السلام دا غلامان د اوښانو خادمان دی هلته په ډېر بېدردۍ سره مړه کړل ډېر ظلم یې وکړو او دا ټول اوښان یې بوتلل دی وتښتول نبی علیه صلات وسلام ته اطلاع راغله نبی علیه السلام خو اول خیرې وکړلې او ویې ویل چې خدای پاک لاره تې ورکه کړي او دویمه دا چې خدای پاک را سفر پې تنګ کړي ځکه ډېر ظلم یې کړی دومره احسان باوجود داسې دومره ظلم کول د هغوی سترګو کې ګرم ګرم سیخان او میخونه ورکول مړه کول نبی علیه السلام خیرې وکړلې او صحابه کرام یې پسې ولېږل چې شا به کوي صحابه کرام ډېر تکړه خلک وو ډېر بهادر خلک وو د نبی علیه السلام د حکم سره به داسې الوتل بیا او سهار دوی ووتل د شپې دا واقع شوه او ماسپښین چې کېدل سره د اوښانو یې تړلي راویستل نبی علیه السلام نیولي نبی علیه السلام اوښان ته بوتلل واپس چې اوښان دا د بیت المال سرکاري اوښان دي او دوی وتړل او نبی علیه السلام ویل چې صحابه زما را مخ شه غلامان او دا خادمان یې څنګه مړه کړي دي په حق طریقې مړه کړي دې ته قصاص بمثل وایي او دقه شان یې وله سیخان سره کړل په دې سترګو کې وله ور دننه کړل او بیا یې په روایاتو کې راځي چې اوبې غوښتلې اوبې وله نه ورکولې او نبی علیه السلام ویل دا ډېر لوی ظالمان دي په دې ځمکو باندې داسې چکونه راګول او چغې وهلې او مردار یې کړل نبی علیه السلام ویل دوی قابل رحم نه دي دوی ډېر زیاتې کړې چې چا تا سره ښه کړي دي وجنې مه خو دا زره اوښان تې بوځه ځه ویې تړه چېرته دومره بېدردۍ سره هغه وجل دا د نبي صلی الله علیه وسلم کې شفقت او مهرباني هم ډېره وه اوس ظالم سره به بیا نه کوله شفقت او مهرباني نبی علیه السلام مهربانه پیغمبر و رحمت للعالمین خو هغه به چې کوم چا ظلم وکړلو که نه ظالم به یې ما نه معاف کولو دا ظالم معاف کول دا هم بېرحمي ده دا هم ناپوهتیا ده بهرحال نبي صلی الله علیه وسلم دا واړه واړه واقعات په دې دوران کې راغلي وو بیا د دې نه پس یو اهم غټ بحث په شروع کېږي هغې ته صلح حدیبیه وایي هغه هم کې مسلمانانو دپاره اهم مسایل دي دا د نبی علیه صلات وسلام د احادیثو او د دې واقعاتو بنیادي مقصد دا چې الله پاک په هر وخت کې د پیغمبرانو مرسته کړې ده مسلمانانو مرسته کړې ده مؤمنانو او مسلمانانو ډېر تیز ژوند تېر کړی د نبی علیه السلام په زمانه کې دقه شان تیزوالی پکار دی د ظلم خلاف پکار دی دا څوک چې د اسلام خلاف سازش کوي د هغوی سازشونو ناکامه کول پکار دی نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا